یاره ګلونو ټوله دنیا لګیا ده په خوراک کې روجو خوري، آسان پخلی کوي او آسان خوراکونه کوي. او موږ پښتانه خصوصا پاکستان افغانستان والا موږ په دې روټۍ باندې د شي یو په یو ځای کې پاتې کېږم. ځان مې کور پیدا کړلی، خو اوس د روټۍ د پخولو را سره څه شی نشته. وړه خو مې پیدا کړلي، خو اوس هغې له پخولو را سره څه لوښی نشته. دویمه درېیمه ورځ مې د لګیا ځان له په پریپان کې چپاتي پخومه او هغه هم داسې راشي چې خره به ورته مړونه شي. اورې اوس بازار ته راووتم، په طبخي پسې ګرځم. زیاتره خلک ورته طبخې وایي، څوک ورته تورمخې وایي، توا ورته وایي. نو په طبخي پسې ګرځم، یو ځای بل ځای ډېر دوکانونه مې بس وکړه او پیدا مې نه کړو. راځئ دلته یو چاینیز مارکیټ دی، په چاینیز مارکیټ کې هر څه پیدا کېږي، هر دارو پکې پیدا کېږي. اورې زه هغه چاینیز مارکیټ ته ورځو چې یاره طبخې چې ته را پیدا کړو. مړه زه صحیح د ګلونو پیدا نه کړو، خو ځای به نو دا روان یو کال دا روټۍ چې دي بلکې 2-3 کاله دا به هم په دغه پریپان کې پخوارې. مسافري چې آسان کار نه دی. په کور کې چې ناست وي لالا کاکا ماما مې بار دی. اورې توکۍ ګټي رالیږي، کالدار یې دو بې سر دی، آرامیانې ډېر په شوق باندې خوري. اورې چکرې لګوي. نو بس طبخې ده. نو که په پاکستان کې څوک ګوري دا ویډیو، په سعودي کې څوک ګوري، نو دغه ځان طبخې راولېږئ، دا مهرباني. اورې باغې کې ستاسو شی به کار موږ یې درولېږو. یاره ګلونو طبخې خو مې پیدا نه کړو، داسې تش لاس کور ته رالم. اوس داسې ناست وم، ناسته بیا چې د شاهد انور ویډیو مې مخې ته راغله، نو ذهن له مې راله راشم سړی چې شاهد انور د ټلیفون وګورو، هغه نه امازون نه مې راوغواړو. مړه نو د خبرې مین مطلب مې دا دی چې دا د هر مسافر کهاني ده. اورې یو مسافر چې نوی ځای ته لاړ شي، یا یوازې ملګري نه بیا چې ته په تیره کې یوازې نو هغه په دې لوټو لوښو لرګو په طبخو پسې ورځ 2-3 میاشتې روغ ګرځي. نو زه دا میاشت نیمه په پریپان کې پخه کړو، میاشت نیمه نه بلکې هفته نیمه، او بیا به د امازون نه به دا طبخې اډر کړو. نو ځان له کاروبار شروع کړم امازون باندې. دا وګوره اوس په یوروپ کې ما د طبخي ضرورت بیا په پاکستان کې چې اکاونټ وی راغوښ نه کوي. اورېږي نو مالدار شی وو زه پاکستان کې چې ناسې وګورې که نه یاره ښې مزې خو کړې. ابۍ د لاس سره ډېر ډېره زیاته خوږی. خو دا چې د وخت سره سره سړی مسافر شي که نه، نو مسافري آسان کار نه دی، کافي ګران کار دی. نو زه انشاءالله امید ده چې ښه وی او انشاءالله ملاویږو په یو نوي ویډیو کې.